د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. د دولت پلوه ځواکونو په شپنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې د ملکي مرګ ژوبلو پرلپسې پیښو غبرګونونه راپارولي دي. په تېره یوه اونۍ کې له پکتیا، پکتیکا او هلمند ولایتونو څخه د دغو بریدونو راپورونه ورکړل شول چې لسګونو ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښې په داسې مهال ترسره کیږي چې ولسمشر غني امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په مسکوني سیمو کې د هوایي بریدونه او درنې وسلې نه کاروي. اندېښنې دا دي چې دا ډول خپلسرو او نه همغږو عملیاتو دوام به په ولس کې د نارضایتۍ کچه لوړه، جګړه اوږده او بالاخره د دولت د وسلوالو مخالفینو لیکې لا پیاوړي کړي. په دې منځ کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې هم یو ځل بیا له دولت پلوه ځواکونو غوښتي چې په خپلو شپنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې د ملکي خلکو ژوند ته پام ډیر کړي. په ننني ډایالوګ کې را سره د همدې ډلې رئیس ښاغلی عزیز احمد تسل میلمه دی. په دې هیله چې تاسو هم را سره اوسئ. تسل صاحب، مننه چې راغلی، باز کې مره سره ګډون وکړه. مننه. ستاسې موندنې وروستۍ څه دي؟ راپور هم ورکړی د تېرې یوې میاشت، که جزئیات یې را سره شریکئ پیل کې ده. په تېره میاشت کې متاسفانه د ړندو بمباریو له وجې همدارنګه د ړندو ځانمرګو او خونړیو ځانمرګو له وجې یو ځل بیا ګڼ انسانان شهیدان او زخمیان شول. په تېر نومبر میاشت کې 425 کسان شهیدان شو، مرګ ژوبله وه، مختلفات درلودل چې 214 کسان شهیدان شوي وو چې په دې کې ښځې او ماشومان وو، او 212 کسان هم ټپیان وو. دا د افغانستان په 14 ولایتونو کې دغه مرګ ژوبله اوښتې وه. تر ټولو خونړۍ مرګ ژوبله چې هغه په کابل کې وه، او ورپسې په هلمند کې وه، او همدارنګه په لوګر او جبل سراج پروان، په دغو ولایتونو کې د مرګ ژوبلې ګراف چک و. تاسو متواتر د هرې میاشت هغه مرګ ژوبلې هغه ارقام چې دي هغه نشروئ. دا ارقام مخ په ټیټېدو دي که مخ په لوړېدو دي، که د تېرو پرتله یې کړو د تېرو 2-3 میاشتو سره؟ په لوی کې خو ارقام متاسفانه جګ روان دي. یعنې که د تېر کال په پرتله وګورو او یا د جنورۍ له اول نه بیا تر ننه پورې ګورو، تلفات لوړ ځي، خو د میاشتو تفاوت موجود وي. مثلا په له نومبر وړاندې موږ 830 کسان تلفات درلودل، او په نومبر کې بیا دغه کچه راټیټه شوله، له نیکه مرغه 400 ته راورسېدله. یعنې چې موږ په اعلامیه کې هم لیکلي وو چې د سولې د هڅو په پروسې دپاره سولې هڅې یعنې یو دلیل کېدلی شي چې مرګ ژوبله کمه شوې وي، ځکه ډېر که څه هم عملیات وو، که څه هم ځانمرګي بریدونه وو، که څه هم یو دواړو غاړو یو بل کې نښتې سره کولې، خو بیا هم موږ دا نیکمرغي بولو چې په نومبر میاشت کې تلفات راکم شوي وو، خو په مجموع کې مخ پر وړاندې ځي د نورو کلونو پرتله. ستاسو د ترڅنګ، ستاسو د ادارې ترڅنګ په ژواک هم یو سروي خپله ښکاره کړې ده، او د هغوی د تلفاتو کچه بیا ستاسو په نسبت نیم نه هم ډېره جګه ښکاره شوې ده. 2000 کسان هغوی په تېره یوه میاشت کې ملکي نه دي که نه؟ دواړه پکې به حتماً به ملکي او 3,400 غاړې پکې دي. د دولت وسلوال مخالفین هم پکې دي، او دولت پلوه ځواکونه او ملکي کسان 3 واړه پکې دي. که راشو د دغو بریدونو مشخصا ځانمرګونه که تیر شو او د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه پرېږدو، یوه لویه برخه چې تاسو خپل راپور کې ورته اشاره کړې چې د دغو تلفاتو عامل دی هغه شپني عملیات او ړندې بمبارۍ چې تاسو ورته وایي هغه دي. عوامل یې څه دي چې دغه بریدونه ورځ په ورځ ډېرېږي؟ مقدمه کې ما وویل په تېره یوه جمعه کې له پکتیکا، ورپسې اول هلمند او بیا پکتیکا، او پرون له پکتیا زرمت څخه دا راپورونه ترلاسه شو. متاسفانه یعنې هغه برید چې په هلمند کې ګرمسیر ولسوالۍ کې وشو، چې یو مختلف ریپورټونه، خو زموږ ارقام 30 نفره موږ ملکي خلک ثابت کړي وو چې هغه شهیدان شول. همدارنګه پرون د زرمت پیښه، یعنې دا زړه بوږنونکې پیښې وې، ځکه په دغه پیښو کې لویه فیصدي ښځې او ماشومان وو. یعنې
په هغو باندې ګنې دا شک هم نه کوي چې دا د حکومت مخالف وي. دا هغه کسان دي چې هغه بېګناه دي او هغه هېڅ د جګړې په یوه غاړه کې هم هغوی دخیل نه دي او دا د حکومت په عملیات کې شهیدان او زخمیان شول او دا د حکومت د هغه ځواکونه چې هغه د بهرنیو ځواکونو په همکارۍ باندې عملیات کوي او د هغوی سره په همغږۍ باندې عملیات کوي ملکي تلفات واردېږي. ډېرې کمې داسې پېښې دي چې هغه دوی خپل اصلي هدف له منځه وړي چې هغه بیا یعنې د تېرې میاشتې کې وه ډېرې کمې پېښې که د پرون پیښه په هلمند کې وایي د نوزاد ولسوالۍ کې چې یعنې هغه دوی هلته ملکي خلک نه وو چې دغه شي له منځه تللي وای. حکومت بې پروایي کوي دغه سپیشل فورس مختلف اوس مثلا 01 02 کیته او 03 اوس 3 کیته ده دا چې عملیات کوي یا په کور باندې ننوځي یو هغه د ټولو انساني او بشري جرمونو خلاف یو ناروا دا کوي چې دوی هغه کورونه چې دوی وایي چې دا د مخالفینو دي هغه له منځه وړي هغه کور هم ورانوي په کور کیبل ورانوي یو ډول ډلهیزه جزا ده ځکه د یو کس په خاطر مکمل کور او فامیل ته جزا ورکول دا له قوانینو کې نشته. یعنې د جګړې قوانین واضح دي. د جګړې په قوانینو کې مثلا که ته خپل دښمن نیسې هغه جرم چې دی فردي دی یعنې حتی که د مخالفینو کورنۍ هم ته برمته کوي د هغوی د وژلو حق هم نه لري. حتی که بندي ته نیسي د هغې کې بندي کوي یعنې که ډېر خطر نه وي تا تهدید نه وي د هغې د وژلو حق هم ته نه لري په جګړې په نړیوالو قوانینو کې چې کوم ذکر شوي. بخښنه غواړم داسې راپورونه ورکړل شوي دغه وروستیو پیښو کې هغه عیني شاهدان چې له دې پوښو نه وتلي دي ژوندي پاتې شوي دي هغوی وایي چې د قطعې چې تاسو یاد کړئ 01 02 امریکایان هر څوک چې ورسره دي وایي راکېوځي کورونه تلاشي کوي خلک له کورونه راوباسي هغه ابتدایي تحقیقاتو نه وروسته بعضې کسان وژني او بعضې له ځان سره جګۍ وړي. زه جبل سراج ته ولاړم تېره اونۍ هغه پیښه چې همدا د کابل نه ځواکونه تللي ول ته عملیات کړي وو یو کس و یو مجرم و هغه یو زورور کس و سیمه یې نامنه کړې وه د هغو له نیولو لپاره عملیات شروع شوي د عملیات جالب شوي و یعنې نادره ده چې کله ته هغه کیسه اورې جالبه وي. هغه کورنۍ ته زه ورغلم د نواز خان شهید کورنۍ ته له هغې د مېرمنې سره د هغې د مور سره او د پلار سره او د ګاونډیانو سره ما خبرې وکړې او بیا وروسته د ولایتي شورا رئیس او د هغوی ویل دغه مجرم کس چې دی ټلیفون خراب شوی دی دا ټلیفون وړي یو دغه ته یې ورکوي مستري دا ټلیفون چې جوړېدي انجینر ته یې ورکړي دا زموږ ټلیفون راته جوړ کړه هغه ټلیفون ته همغه پورزه اچي بیا د خوشبکیږي کس نفسي راځي دا سړی ټلیفون وړي کور ته خپل ځان سره د دکاندار ټلیفون یې په کور کې ایښی د شپې ورپسې هغه ورغلي دی له کابل نه ځواکونه ورغلي کور کې چې د مطلق د نواز په کور باندې همدغه کس چې دی چې دا د موبایلونو جوړونکی دی نواز کور ته چې ورغلي دي مېرمنې درولې مېرمنې دا خپله کیسه کوله په ژړا په چیغو ویل ما ورته چې تاسو کې نواز ما خپل تر شا پټ کړی چې دې خوا څه خبره ده زه ورمخته شوم ویلې دوی نواز لاس ولچک کړل یو ستنې وه په کور کې هغه کې وتړی او ګاونډی میرویس د هغې کور ته ورغی هغه هم راوایستی د دوی ماشومان یې رایستلي وو ښځې رښتیا هم یو ماشوم په زانګو کې دی هغه دا ښځه خو ورخطا ده خپل ماشوم نشي اخیستلی دوی سره برچه ورسره دا د زنګو دغه رسۍ ورباندې پرې کوي د دې ماشوم د اتو میاشتو ماشوم دې پښه زخمي کېږي هغه بیا وځي د سیند غاړې ته هلته دوی تم کېږي دوی همداسې فایر کوي په دې مجرم دا دوی چې ورته مجرمین وایي دا بېګناه یو ټکسیوان یو موبایل ساز و دا هم دلته وویشتل بیا یې له کور نه سیم تاو کړی کور ته یې بم هماغه انفجار یې ورکړی دی بیا نه یوازې دا چې همدغه یو کس چې دا یو مجرم دی 3 کورونه یې شاوخوا ته عکسونه یې رسنیو کې خپار شو ما خپل عمل ته ورځ هم تېره کړه دا ړنګ شو کور نو ظلم خو دا نه هغه خلک اوس د 15 اولاده د سړي درلوده اهتمام دا اوس څه وکړي دا پرلپسې دغه پیښې کېږي تازه پیښه د پکتیا له زرمت څخه ده پرون د هماغه کلي یو کس را سره همدې میزبانه میلمه و چې دا عملیات پکې شوي
او هغه ویل چې هلته خلکو ته دې ځواکونو ویلي چې په یوه میاشت کې تاسو باید دا کلي تخلیه کړئ، کنې موږ یو میاشت وروسته بیا راځو او دلته بمبار کوو. څه رقم توجیه کوي دا؟ یعنی زما په نظر که داسې حکومت که داسې وکړي دا یوه لاره د دې کېدلی شي چې دوی ملکي تلفات کم کړي، خو متاسفانه نه کوي. یعنی دا لومړی ځل دی زه دا خبره وایم. په هیڅ عملیاتو کې موږ چې د سیمو خلکو سره خبره کړې دا مو نه دي اورېدل چې حکومت دې اناونس کړي، حکومت دې اعلان کړي. دوی پرون چې عملیات وکړه کسان یې نیم وژلي نیم زخمیان وو، همدا سرمت پېښه کې پرون، او هغه پاتو ته یې ویلي چې تاسو باید دا سیمه تخلیه کړئ ځکه موږ بیا راځو او دویم ځل بیا بمبار کوو په دې سیمه. خو دا م یو لاره ده، یعنې دې ته موږ ډېر په هغه نه ګورو. زما له نظر یعنې دا په هغو ظلم کې نه حسابېږي لکه ته چې بشري قوانین نقض کوې چې یو څوک وژنې کور یې ورورانه یې لږ تر لږه یعنې جګړه کې باید ته ملکي خلکو ته چې تاسو له سیمې ووځئ. دا چې دوی لومړی یې وژنې او هغه بېل بحث دی، وژل شوي دي او انسانان او دا نورو ته یې ویل چې تاسو ووځئ، نور خو به خوندي پاتې. که دغسې وکړي دا صحیح، دا درسته ده چې یو جدي مشکل دی. د خلک حکومت ته ورته ځای لري یا مثلا بازار کې ورته ځای. کلیوال موضوع ده همدا ده. دغه کس ما ته وویل زما یو کلیوال پکې وژل شوی چې هغه تېره اونۍ مریض و، اما د خپلې تداوۍ پیسې مو ورسره نه وي، او زموږ بل کلیوال وایي بوته ډاکټر ته. هغه کس به څه شی کوي دغه فعال؟ ما او تا خو د خپل کلي ولس خو معلومېږي، خو د همدې وطن یو. ته ورشه په ټول ولایت کې وګرځه، ته ما ته هغه د اطراف خلک داسې کس راوښیه چې په 80% د ژوند ښیي، د 50% که ژوند ښي هغه د سهار او ماښام لري، نور یې نه لري. کور یې په 40 شپېتو اویا سلو کلونو کې دی جوړ کړی دی که نه، پلار نیکه همداسې عزت ته زوی ته پاته دی. دا کور اول چې ته زندې نیسې خو دا ظلم دی، او بیا چې نیسې او هغه ورورانه یې هغه بیا څه کوي؟ بیا دلته چې کابل ته تا ته راځي عریضه کوي، هغه به په کلونه وخت ضایع کوي، هغه به کرایه ورکوي، هغه به مصرف کوي، هغه به واسطه پیدا کړي. هغه کس چې بېګا ته د خوراک څه نه لري تر کابله د راتګ پیسې به د کومه کوي؟ معلومه خبره ده. دا ظلم دی، دا مناسبه تګلاره نه ده. یعنې دا په جنیوا کنفرانس کې هم په دې باندې ولسمشر هم دې ته اشاره وکړه چې په نړیواله کچه دا موضوع شریک شو، موږ باید ملکي مرشوب له راکمه کړو. درسته ده په دې باندې چې لږ تر لږه دا بحث کړي، دا مهمه ده. خو هغه خلک چې هغه هره ورځ وژل کېږي او چې وژل شوي دي او کورنۍ زخمیان، کورونه چې وران شوي، جبران خساره دې لپاره په نظر کې نیول شوي. یعنې په نړیواله کچه چې بحث کېږي، یعنې خو دغو شیانې باید وویل شي چې مثلا دا کور مې ورانېږي زه به څه کوم؟ یعنې هېڅ داسې بېلګه ته نشي راښودلی چې حکومت دې دغې خلکو کور بیا ورته جوړ کړی، بغیر له هغې نه چې هماغه 50,000 او 1,00,000 افغانۍ دي. په هغې باندې په نن قیمتونو کې هېڅ هم نه کېږي، چې هغه هم هر چا ته نه ورکوي. 1,00,000 د وژل شوي کس د سر قیمت دی او 50,000 یې چې څوک ټپي کړی وي د خپله جنګ ته د جنګ اوږدولو ته توجیه جوړوي. یعنې که ته زه تا دا پیسې درکوم ځه جګړه وژنم یې، خو دا خو مناسبه پالیسي نه ده. زموږ د حکومت د جګړې پالیسیانې کاملا غلطې دي. که غلطې نه دي 80% یې درستې نه دي، 80% که د دوی په نظر درست دي خو هغه هم وایي درسته ده. دا موږ ورسره منو چې په جګړه کې په هر ملک کې چې هوایي بمبار کېږي هلته اشتباهګانې کېږي، ځکه دا ډېره ګرانه ده. د یوې خوا دښمن ستا د خلکو په کور ننوځي، له بلې خوا ته ډېر مسلکي یو موضوع همدغه ده، د خلکو د امنیت ساتل دا د چا مسؤلیت دی؟ د حکومت چې دی. وسلوال باید دوی پرېنږدي چې د یو چا کور کلي ته ورشي او په زور په هغه ننوځي. اول چې خپل دغه مسؤلیت دوی نشي په ځای کوی، بیا څنګه دوی هماغه کورونه بمباروي د سره؟ زموږ نړیواله ټولنه چې افغان حکومت پولیسو ته او نظامي برخه کې پیسې ورکوي، دوی یوازې هغه سالري حسابوي، معاش حسابوي که نه، چې دا د ما معاش ورکړي دومره پیسې ما ستا اکاونټ ته ترانسفر کړل، د کاله ستا مصرف دومره دی. خو په دې باندې کله هم فکر نه دی کړی چې دغه رقم پیسې چې مصرفي که نه حکومت چې دی پولیس ته ورکوي. اوس څوک پولیس ته هم زړه نه ښه کوي چې ورشي. نیمه برخه هغو سیمو کې
که دوی مصرف کړی وای چې ستا ترهګر راوړي ستا سیمو ته، ستا مثلا سیمه د هغې ځای نه نام نه کي، په هغو ځایونو باندې مصرف کړی وای، بیا به دوی ته یو منطقي دلیل وای. اوس خو نړیوال ټولنه وایي چې واوره زه تا ته پیسې درکوم، ته خپله مشکل پې حل کړه. او دلته هغه ظرفیت دومره نشته په دې حکومت کې چې هغه مثلا دغه پیسې چې راځي دا په منظمه توګه باندې مصرف کړي. څه ډول زه کولی شم چې په کلو کې خلک دې ته واداره کړم چې هغه مثلا طالب وي، داعش وي، هر څوک چې وي جګړه کې چې داخل کس دی هغه خپل کور ته پرې نږدم. یا مثلا څه ډول زه کولی شم چې په هغو سیمه کې خپل استخبارات دومره غښتلي کړم چې هغه ما ته مثلا د سیمې نه ریپورټ راکړي چې دغه دی ستا ځای. او دا هم ډېره مناسبه نه ده په اوس وخت کې ووایي چې هلته طالبان په دې سیمه کې په دې کور کې دي، هم دا کور یې بند کړی. یعنې د هره موضوع چې موږ څېړلې طالب درسته د دې ځای سره تېر شوی، خو هغه څنګ ته یا بل کور یا باغ یا لښته یا بل شی وي، نو مناسبه نه ده چې ته ښځې او ماشومان. یو خبره د دغو ځواکونو چې دغه عملیات کوي د دوی د هماغنګۍ ده. تر ډېره داسې ویل کېږي په هغه سیمو کې چې دغه عملیات کېږي، که زرمت ولسوالۍ مثال ورکړي یا ګرمسیر، وایي دغه ولسوالۍ له ولسواله او امنیه قمندان بیخي ته خبر نه یا تاوالي ته نه خبر چې دا قطعه د کوم ځای نه ورځي. او په مرکز کې ناهماهنګي له دې ښکاري چې ولسمشر دوی ته ویلي چې په مسکوني سیمو کې عملیات شپني مه کوئ، بمونه مه غورځوئ، اما بیا هم دوام کوي. یعنې کله چې ته د شپې یو څوک په ډېر قوت سره ورځې د یو مخالف لپاره او هغه نیسې که نه، نو دوی په دې باندې نه پوهېږي دا زما مخالف څومره غښتلی دی. یعنې د شپې چې یو څوک ویده یي که نه، هغه یو نفر دوه نفر 10 نفر هم چې هغه یعنې ستا د دغه ورغلي قوت سره جګړه نشي کولی، نو په کار نه ده چې په هغې باندې ته بم وغورځوې. ته د شپې سیمه کلا بند کوې، بیا وروسته تیارو ته وایي چې دا ځای ووله، خو ورشه لاس تر ونیسه، بیا که لږ خو هغې نه تحقیق وکړه، رایې وله. یعنې که پاوز ورځي، ما ته دا د جبل سراج خلکو وویل، والي موږ ته قسم وکړي، ویې ژړل راته، د امنیت رئیس وی راته وژړل چې په قسم یاد کوي، تر قسم اخواته موږ په بل شي نو څه شي اعتبار وکړو چې دا نه و خبر، دا څه خبره درسته ده، د دوی سره همغږي نشته. له مرکز چې خلک ورځي هغه له جغرافیې سره نه بلد، هغه د خلکو د څیرو او د خلکو په شناخت کې او هغه هماغسې لکه تاسو چې قصه وکړه موبایل پسې به ځي چارچاکره و. یعنې ته په ټکنالوژۍ کې خو ته وایې چې دغه زما ټارګېټ دی، خو دلته خو د افغانستان خو ته د جغرافیه او د سیمه مطالعه کړه چې دلته لوبه څه ډول د اطرافو د خلکو راکړه ورکړه سره مطالعه کړه چې هغوی څه ډول یو بل ته دغه لري ډیل لري، څه ډول یو بل سره راکړه ورکړه کوي، نو هغه باندې ځان پوه کړه. دا خو نه ده چې موبایل هلته ایښی دی، بیا کور خو ما ړنګوه، نو سړی دې مړ کوي بیا خو نو د همسایه یې څه ګناه ده. نو ځکه مثلا که په اطراف کې یو طالب اوسېږي، نو که زما کور هلته وي، نو خو زه مجبور یم چې هغې سره به سلام علیکم، ځکه دغه سیمې خلک دي، دغه مولس خلک دي، نو دا خو مناسبه نه شته ما ووژنې. یعنې دا جرم دی. زما یادېږي یو 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې په ننګرهار کې رودات ولسوالۍ کې همدغسې عملیات شوي و، تاسو راسره میلمه وئ همدلته، او له هغې پېښې وروسته او مخکې حکومت دا وویل چې موږ د ملکي تلفاتو د کمولو تګلارې جوړه کړې ده او کار پې کوو. اما له هغې نه وروسته بېلابېلې پېښې وې. لوګر کې وشو، محمد هغې کې خلک راووتل، لارې بندې کړې. ګرمسیر کې وشو، 22 کسان چې تاسو وایئ پکې ووژل شو. پکتیا دا ټول تګلاره شته که نشته دی؟ ولې تکرارېږي دا پېښې یو بل پسې؟ متاسفانه د حکومت اوسنۍ ارادې ته چې ګورې داسې واضح دریځ دوی نه لري. که څه موږ ته په کار ده چې د سولې پروسه تقویه کړو، د حکومت ملا وتړو، او هغه روان چې اوس د سولې په برخه کې هر سړی کار ورته کوي، دا باید خلکو بې روحیې نه کړو، خلکو ته روحیه ورکړو. خو وضعیت حقیقي هغه دننه چې ورته ګورې دغه مرګ ژوبله نور هم مخ پر وړاندې ځي. د دې مخ پر وړاندې تګ یوازینی دلیل همدغه تاسو د پالیسۍ خبره کوئ. په حکومت کې
کار نشته، یوازې وخت تېرول دي په ډېرو اداراتو کې. یعنی دا په ثبوت سره زه ویلی شم چې په ډېرو اداراتو کې، حتی په هغو وزارتونو کې چې هغه کلیدي وزارتونه دي او هغه ستا د ملک د دفاع او ستا د ملک په خرابۍ کې رغنده رول که راشو ولسمشر ته څومره ځان ته برات دا په دې ورکوی شي چې وایي ما خو لارښوونه کړې ده چې ملکي سیمو کې بمبار به نه کوئ، عملیات به نه کوئ، اما دوام لري هغه کار کېږي. یعنی ولسمشر ته هغه باید د دې پوښتنه خو وکړي چې ولې زما دغه لارښوونه د امر ولې نه عملي کېږي. که موږ په دې کې برات ورته ورکوو چې استاد ما دسترخوان راډک کړي، مثلا په مالیاتو باندې د کار وکړي، اقتصاد دې نسبتا هغه د سړي سر کچې دې لوړه ویوړله، اقتصاد ښه شوی، که څه په داخلي اقتصاد باندې بحث دی. خو دا په دې باندې برات ورکول ولسمشر ته سخته ده چې سړی وایي چې ما لارښوونه کړې. همدغسې تعقیب کله څنګه چې ته د تدارکاتو کمیسیونونه تعقیبوي، څنګه چې ته مالیه وزارت تر خپل نظر لاندې نیولی، څنګه چې ته د راتلونکي کمپاینونو او د راتلونکي قدرت ساتلو لپاره ته جدي او ته هغه ساتلی شي. همدغسې د ملکي خلکو چې ستا هغه د حکومت په همدې ملکي خلکو دی، هم هغه پالیسي هم داسې جدي تر کار لاندې ونیسه. درسته ده که ته انسانان ونه وژنې، که په عملیاتو کې مثلا د خلکو په ژوند باندې فکر وشي او په هغو باندې غور وشي، رحم ور باندې وشي، خو همدا حکومت همدغه ولس ستا تر شا درېږي. ووایه مثلا که پاکستان ما وژني، که ایران وژني، که هر څوک دا نومونه یاد کړه، وایه چې دا زما دښمنان دي، او په ولس باندې غږ وکړه چې ولس زه وس یم، زه ناتوانه یم. که بیا هم دا ځورېدلی ولس، همدغه له بمبار نه ځورېدلی ولس د هغې کورونو کې چېره ورځ بمونه غورځول کړي، همدا ولس به پسې درېږي. جالبه دا ده چې دا همدا نن د دفاع او کورنیو چارو وزارت ویاندویانو غونډه درلوده خبري. اول ته تېنه همدا د ملکي تلفاتو په اړه پوښتنه وشوه. دفاع وزارت ویاندو ویل چې زموږ ځواکونه د جګړې ټول قوانین په پام کې نیسي، د بشري حقونو نړیوال کنونسیونونه چې موږ لاسلیک کړي هغه ته موږ درناوی لرو او موږ عملي کړي دي. خو درناوی خو لرئ، په عمل کې هم تاسو موږ ته نتیجه راوښیي. یعنی دفاع وزارت که هغه طرز العملونه چې دوی لري، قوانین پرېږده، د هغې مراعاتول ډېره سخت خبره ده د اوسني نظام لپاره. هغه طرز العمل چې دوی خپله همدغه خپل منځ چې د رئیس جمهور په امضا باندې او د وزیرانو په د ارکان اربانو په تر نظر لاندې تیر شوی دی، دا څومره عملي شوي دي. هغه پولیس یا هغه قمندانان چې هغه په د جګړې امر ورکوي یا په جګړه کې دي، په هغو باندې ستاسو څارنه څومره دی؟ دوی وویل هغه کسان چې غلط اطلاعات ورکوي یا هماهنګي نه وي شوي خپل سره وي، هغه موږ څېړنې کړي، دا پیښې تعقیبو او هغه په محکمه نن د دې نتیجه دا خو هغه سوالونه چې ولس سترګو ته خاورې شیندلي. پرون مثلا دفاع وزارت یو ډګروال راځي بدماشي په ښار کې کوي، هغه ډګروال چې مثلا دلته بې ژونده آرام به مي نسبتا هغه ترافیک وي، هغه حتی وي چې هغه تاسو ویډیوګانې ولې، نو دغه روحیه چې له دې ځای نه ته واټکله، دا به ستا جنګي قمندانان څومره په ملکي خلکو باندې رحم کوي. هغه سیمه کې چې یو طالب تیریږي، ته څه فکر کوي چې هغه به د نورو ملکي خلکو سره هغوی ته به د انسان په سترګه ګوري؟ نه، هغوی ته چې څه ډول وحشت دوی په وسه هغه ورسره کوي. او دا چې بیا د امریکا په څېر یو هېواد چې هغه ټولې دنیا کې ځان د بشري حقونو مدافع بولي، هغه هم بیا د جرګونو نړیوالې محکمې ته ووایي چې افغانستان کې به زموږ جرایم تاسو نه څېړئ، کنې بندیزونه به در باندې لګېږي او کوم تعزیرات او هغه سره دا خپله یو رقم روحیه نه ورکوي افغان ځواکونو ته چې هر څه کوئ پوښتنه نه کېږي تاسو؟ متاسفانه دغه شی موجود دی. یعنی داسې بل قوي ځواک نشته په نړۍ کې چې هغه امریکا محکمه کړي. که موږ د بشري حقونو د نړیوال سازمان بحث کوو، که موږ مثلا د یوناما بحث کوو، که موږ د نورو بشري نهادونو او بنسټونو او هیوادونو بحث کوو، هغه یعنی هیڅ تاثیر نه لري په امریکا باندې. څو موده مخکې زه هلمند کې وم، هلته ځینو امریکایي جنرالانو سره په همدغه عملیات په دې شیانو باندې بحث درلودی چې تاسو د نورو هیوادونو عسکر هم وو، هغوی په خپل منځونو کې په خپلو خبرو کې وویل چې موږ خو دغه نه لرو، موږ خو خپل هیواد پالیسي نه لرو، موږ خو د امریکا پالیسي تطبیق کوو. نو چې ستا په جګړه کې دغه 2 هیوادونه د امریکا پالیسي تطبیقي، هغه خپله څه نه لري، خو دینه معلومه خبره ده چې د هغوی په سر باندې هغه نشته،
داسې څوک نشته چې هغه رامهار کړي او دوی چې جرم کوي او د خپرونې وخت هم کم د تسهل صاحب وروستۍ پوښتنه که وضعیت همدغسې دوام کوي لکه دا اوس چې دی او هغه سوله چې تاسو یادونه کړه چې خوشبیني ورته موجوده ده کومې خواته به ځو بالاخره؟ اول خو موږ مطمئن یو چې د سوله به راشي او د حکومت هم هغه که هر ډول مغلق طرح د هغه معلومه شوه لږ تر لږه د طالبانو هم د معلومه شوه زلمی خلیلزاد چې راغلی و مثلا د سولې په برخه کې درېیم پړاو هم له نیکمرغه شروع شو یعنې یو څه خوشبیني موجوده ده خو که د سولې پروسې ته احترام د حکومت له لوري ونه شي او دغه مرجوب چې نن ما ته په 400 بحث کوو دا به څو چنده جګه شي متاسفانه. مننه ډېره زیاته چې راغلی بحث کې مرسته ګډون. درنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره